سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې تر نن ورځې پورې به ټول روغ او جوړ ویاست. راځو د جاوا سکرپټ څلورمې برخې ته. 14 لیکچر دی. په دې لیکچر کې به موږ د جاوا سکرپټ پر یو اساسي موضوع چې آبجیکټس دي پر دې باندې به وغږیږو چې موږ څنګه کولی شو په جاوا سکرپټ کې آبجیکټونه جوړ کړو. آبجیکټ لکه موږ چې مخکې معلومات پر لرو چې مثلا جاوا سکرپټ یو آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ژبه ده چې یعنې پر آبجیکټ یا ډبل او پی بیس باندې ولاړ دی. موږ دا خبره کوو چې کله یو آبجیکټ اورینټډ ژبه ته اشاره کوو نو هغه باید هغه څلور لاندې سهولتونه باید موږ ته ارائه کړي چې انکپسولیشن دی. انکپسولیشن په دې معنا سره چې مثلا موږ وکولای سو مختلف نوع میتودونه یا وریبلونه په یو مشخص آبجیکټ کې ذخیره کړو، یا اګریګیشن دی چې د دې څه مطلب دا دی چې موږ یو آبجیکټ جوړ کړو، د دې آبجیکټ په دننه کې موږ یو بل آبجیکټ از ا پراپرټي ځای پر ځای کړی وي. او انهریټنس دی یعنې یو آبجیکټ چې وکولای چې د بل آبجیکټ ټول هغه پراپرټیان او میتودونه ځان ته را جذب کړي. او پولیمورفیزم دی چې تاسو خپل په دې باندې معلومات لرئ چې مثلا یا فنکشن یا میتود کولای شي په مختلفو لارو باندې کار وکړي، البته نوم به یو وي خو د هغوی د طرز العمل لارې به سره چې شي وي جلا. یعنې په یو آبجیکټ اورینټډ ژبه کې باید دغه څلور شیان موجود وي تر څو هغه په ډبل او پی کانسپټ باندې ودرېږي. راځو آبجیکټ خپله پېژنو چې آبجیکټ څه شی دی. آبجیکټ موږ وایو چې د اټریبیوټونو مجموعه ده یا د اټریبیوټونو هغه ډلې ته چې ویل کېږي آبجیکټ ویل کېږي. اټریبیوټونه کېدلی شي چې یا پراپرټیانې وي یعنې ساده وریبلونه وي، او یا کېدلی شي چې میتود وي. چې وایو آبجیکټ پراپرټیانې کېدلی شي چې پرایمیټیو ډاټا ټایپونه ورسېږي لکه انټیجر، فلوټ، سټرینګ، بولین او داسې نور، او یا کېدلی شي چې ابستراکټ ډاټا ټایپ یې چې یعنې مثلا کېدلی شي چې یو بل آبجیکټ له جنس وي. راځو د آبجیکټ سینټیکس ګورو چې موږ څنګه کولی شو یو آبجیکټ ته پراپرټیانې ور اضافه کړو. فقط هغه د آبجیکټ نیم انتخابو، د ډاټ په واسطه نوې پراپرټي ورته اساینوو او وروسته د هغه پراپرټي ویلیو د اساینمنټ اپریټر په واسطه اساین کوو. راځو مثلا یو مثال یې ګورو. موږ په ډاکومنټ کې موږ معلومات لرو چې ډاکومنټ چې دی هغه د براوزر عمومي صفحې آبجیکټ دی. مثلا په ډاکومنټ کې ډاټ یو ټایټل دا یو مخکنی بلټن اټریبیوټ دی چې د دې اټریبیوټ وظیفه چې شته د دې پراپرټي وظیفه دا ده چې موږ د انټرنیټ براوزر کې چې کومه صفحه موږ راخلاص کړې د هغه صفحې فقط هغه عنوان موږ ته چې کوي راته ریټرن کوي. دا مثلا موږ کېدلی شو چې یو ساده مثال دی د آبجیکټ د اټریبیوټ د ویلیو د ترلاسه کولو لپاره. آبجیکټ میتودونه چې شي موږ مخکې ویلي چې موږ فنکشنونه لرو او بل میتود لرو. فنکشنونه چې ځان ته انډیپندنت یا سټینډ الان یونټ وي هغه ته فنکشن ویل کېږي، یعنې د بل کلاس یا د بل آبجیکټ په داخل کې نه وي. دا چې شته دا یو فنکشن ده. او کله چې فنکشن د آبجیکټ په داخل کې یا د کلاس په داخل کې معرفي سي نو دغه فنکشن ته چې ویل کېږي میتود. البته دا فنکشن به د یو اټریبیوټ یا پراپرټي په حیث کې به وي، دا ته میتود ویل کېږي. راځو یوزر ډیفاین آبجیکټونه ګورو. یوزر ډیفاین آبجیکټ څخه مطلب یعنې څنګه یوزر وکولای چې خپل په خوښه یو آبجیکټ جوړ کړي. راځو نیو اپریټر ته. د نیو اپریټر موږ د دې له خاطره کاروو تر څو یو د آبجیکټ انسټنس چې کو رامنځته کړو. وایي د دې له خاطره چې موږ یو آبجیکټ جوړ کړو نو د نیو کیورډ یا اپریټر چې دی وایي دا همیشه د کنسټرکټر میتود سره ضمیمه وي. یعنې موږ که چیرې نیو کیورډ لیکو د آبجیکټ د جوړولو لپاره به د دې نیو کیورډ څخه به وروسته موږ حتما د کنسټرکټر میتود ته به کال به ورته کوو. راځو ځینې مخکې نه جوړ شوي کنسټرکټرونه ګورو چې په جاوا سکرپټ کې موږ لرو. مثلا د آبجیکټ کنسټرکټر دی چې دا کولی شي یوزر ډیفاین آبجیکټ موږ ته جوړ کړي، یا د ارې کنسټرکټر دی چې موږ ته ارې د آبجیکټ له جنسه جوړوي، او همدارنګه د ډیټ کنسټرکټر دی چې دا موږ ته اوسنی ډیټ موږ د دې په واسطه کولی شو چې ترلاسه کړو. مثلا مثالونه تاسو ګورئ. زه د امپلایي په نامه یو دانه آبجیکټ جوړوم د آبجیکټ کنسټرکټر له مخې، یا مثلا زه یو ارې جوړوم د ارې کنسټرکټر له مخې، یا زه دلته په پارامتر کې یو تاریخ ورته پاس کوم د ډیټ و کنسټرکټر ته او هغه په ډي کې زه ذخیره کوم. راځو د آبجیکټونو کنسټرکټرونه ډي چې شي. کنسټرکټر موږ مخکې معلومات لرو چې دا بل څه نه دي، فقط یو ساده فنکشن ده چې وظیفه یې چې شته د آبجیکټ کریټ او انیشلایزیشن دی. د جاوا سکرپټ په استفادې سره موږ کولی شو چې د آبجیکټ د کنسټرکټر څخه استفاده وکړو. د آبجیکټ کنسټرکټر لکه ما چې مخکې ویل وظیفه دا ده چې موږ د دې په واسطه کولی شو یو دانه آبجیکټ جوړ. او تر ټولو یو مهمه خبره ده وایي کله چې موږ د آبجیکټ کنسټرکټر په واسطه یو آبجیکټ جوړ کړئ نو وایي کله چې موږ دته هغه پراپرټیانې ور اساین کوو دا وایي د هغه نورو وریبلونو په رقم نه وي چې مثلا موږ د وار کیورډ په واسطه د چې کوي جوړوي. راځو د آبجیکټ کنسټرکټر مثال ته چې موږ څنګه کولی شو د آبجیکټ د کنسټرکټر په واسطه یو آبجیکټ جوړ کړو. مثلا موږ لیکو چې وار بوک او دا د نیو کیورډ په واسطه د دې څخه یو انسټنس آبجیکټ جوړوو، او همدارنګه د آبجیکټ و کنسټرکټر ته چې کوو کال کوو. یعنې په نتیجه کې دغه فارموله یا دغه سینټیکس موږ ته د بوک په نامه یو چیز جوړوي، آبجیکټ جوړوي. کله چې موږ غواړو چې دغه بوک او آبجیکټ موږ پراپرټیانې ور اساین کړو ډېر ساده دی. د بوک یا هغه آبجیکټ نوم لیکو ډاټ سبجیکټ چې هغه هره پراپرټي تاسو غواړئ ورته اساین
فنکشن کې هغه پراپرټي نوم لیکو او د اساینمنت اپریټر په واسطه سره د هغه ویلیو چې کوته اساین کوو چې سبجیکټ پیرل دی او اتر مثلا چې هر څوک وي او وروسته چې موږ غواړو د ابجیکټ ویلیوګانی د پراپرټي هنده پرنټ کړو فقط ډیر ساده چې د ابجیکټ نوم لیکو او د پراپرټي یا د اټریبیوټ نوم د ډاټ په واسطه راپورته کوو او پرنټ دی راځو د هم مثال ته په لومړنۍ مثال کې تاسو وکړه چې څنګه موږ کولای شو د ابجیکټ کنستراکټر په واسطه سره یو ابجیکټ جوړ کړو په دې مثال کې د یوزر ډیفاین ابجیکټ کریشن مثال دی چې څنګه کولای شي یوزر خپل په خوښه یو ابجیکټ جوړ کړي په جاوا سکرپټ کې چې کله موږ د ابجیکټونو سره کار کوو نسبت و نور ژبو ته یو څه د سینټیکس او کانسپټ فرق کوي یعنی موږ چې په نور ژبو کې کار کوو ابجیکټ د شان موږ جوړو نو مثلا موږ کلاسونو د شان ته مراجعه کوو موږ په جاوا سکرپټ کې هم کلاسونه لرو او استفاده ورسره کولای شو خو کله چې موږ په جاوا سکرپټ کې غواړو چې ابجیکټ جوړ کړو یعنی مثلا په یو ابجیکټ کې موږ سو وریبلونه سره یو ځای کوو میتودونه اساین کو هغه موږ کولای شو چې د فنکشن په جوړولو سره هغه ټوله میتودونه چیش کو پکې ځای پر ځای کړو سره تر پراپرټیانو باندې مثلا دلته راځو یو یوزر ډیفاین ابجیکټ موږ لرو فنکشن کیورډ لیکل کیږي هغه فنکشن ته نوم ورکول کیږي هغه پارامترونه یا ارګومنټس چې مثلا موږ غواړو چې په کنستراکټر کې ورسره پاس کو هغه دلته ورته پاسیږي او د بلاک په مایبنس کې د هغه اټریبیوټ د دیس کیورډ په واسطه چیش کیږي استفاده کیږي مثلا یو څوک وایي چې دا ساده فنکشن ده نو دا د دې او د ابجیکټ ترمنځ فرق چی دی موږ په ساده فنکشن کې هیڅ وخت مثلا چې په جاوا سکرپټ کې کار کوو د دیس کیورډ څخه استفاده نه کوو نو کله چې موږ فنکشن جوړ کړل او د فنکشن په داخل کې مثلا موږ دیس راجع وکړل یعنی دا فنکشن نور دا خلاصه کوي چې یعنی دا فنکشن د ابجیکټ له ټایپ ماته جوړ شي نو مثلا هغه سي پارامترونه راځي د دیس کیورډ په واسطه سره د هغه ویلیوګانی اساین کیږي نور څه نسته پکې کې ولاندې برته راځي هغه سینټیکس تاسو ویني چې د مای بوک په نامه ما یو د بوک 1 د ابجیکټ څخه ابجیکټ جوړ کړی او همدارنګه په کنستراکټر کې ما هغه دوه ویلیوګانی ته پاس کړی دي او فقط حالت د دیس کیورډ په واسطه سره برته د هغه اټریبیوټ یا پراپرټیان ته هغه ویلیوګانی چیز کیږي سیټ کیږي او په اخر کې د ډاکومنت ډاټ رائټ په واسطه ما د ویلیوګانی پرنټ کړی اوس نو راځو مخکې مثال خو تاسو ویل دي چې موږ څنګه کولای شو یو ابجیکټ ته پراپرټیان ور اضافه کړو یعنی اټریبیوټ چې مثلا ساده وریبلونه اوس موږ څنګه کولای شو چې یو ابجیکټ ته میتود یا فنکشن ور اساین کړو ډیر ساده دی مثلا تاسو دلته ګوري هغه مخکنی مثال دی د فنکشن بوک 1 په نامه سره دوه پارامترونه لري او هغه او همدارنګه د فنکشن په داخل کې هغه اټریبیوټ موږ اساین کړی او هغه د ارګومنټونو ویلیوګانی مو دغه پراپرټیان ته ور اساین کړی وروسته د this dot at price په نامه هم یو اټریبیوټ یا پراپرټی موږ لرو دا مو اساین کړی په add price سره add price چې دلته یو فنکشن ده فنکشن چې دلته لوړ ما جوړ کړی ده فقط بل څه نسته پکې کې د دې فنکشن یو وظیفه چې مثلا په کال کولو سره هغه اماونت یا قیمت ورته اساین کیږي او همدارنګه this dot price پراپرټی پکې نسب شوی ده چې مثلا په this dot property کې this dot price د اماونت هغه قیمت ور اساین کیږي فقط هغه نو فنکشن چې موږ جوړ کړو هغه فنکشن نوم موږ از پراپرټی و چې ور اساین کوو دا جوړ شوی ابجیکټ ده نو همدارنګه برته هغه په خواني کې سره چې مثلا کیورډ هغه ابجیکټ جوړو د نیو په واسطه د نیو کیورډ په واسطه سره او په کنستراکټر کې هغه د ټایټل او لیکوال نومونه ورته تیرو او همدارنګه واغه فنکشن اټ پرایس فنکشن ته کال کو په فنکشن په پارامتر کې سره پاس کو دا چې پاس کو اتومات په دغه بوک فنکشن کې د پرایس پراپرټي هم چیز کیږي ورات کیږي او لاندې د ډاکومنت ډاټ په واسطه موږ د ټولو قیمتونه چیز کړی دي پرنٹ کړی راځو یو بل ډیر مهمه او اساسي موضوع ته چې د ویت کیورډ دی مثلا تاسو دلته په تیر مثالونو کې وینئ چې مثلا دلته موږ هر څو واري دیز استفاده کړی ده یعنی دا یو څه د کوډ ډیریشت دی نو د دې کوډ د ډیریشت یا د تکرارېدو لپاره موږ دلته یو ویت کیورډ لرو چې د ویت کیورډ په واسطه موږ کولای شو چې د مشابه کیورډونو د استعمال څخه چې شو کو مخنیوي وکړو مثلا دلته تاسو وینئ په دې مثال کې چې مثلا هغه اټ پرایس فنکشن ده میتود دی فقط هغه د دیس کیورډ د ویت په پارامتر کې موږ ته واپس کوو چې یعنی دغه د ویت د بلاک په داخل کې چې موږ هر څه پراپرټیان لرو دغه د چیش له جنس دی یا د چیش سره غي د دیس یا ابجیکټ له جنس څخه دی مثلا موږ نور مثالونه درلودلای شو چې پراتلون کې به وایي چې مثلا د میت ابجیکټ موږ څنګه یا د ریاضي لپاره د میت ابجیکټ موږ لرو هغه څنګه کار کولای شو مثلا زه دلته ورته وایم چې د دیس پر ځای ز میت ابجیکټ ته پاس کوم وروسته چې نو زه هر څه ورته وایم ضرورت نشته چې زهر واري ورته ولیکم چې میت ډاټ اس کیو ار ټي یا جذر مربع ماته پیدا کړه یا میت ډاټ پاور فقط هلته هغه د فنکشن نوم لیکو او هغه عدد ورته پاس کو ډایرکټ دی پیږي چې دغه فنکشن نوم د کم میت د ابجیکټ سره راغلی راځو و عملی کوډ ته چې دا څنګه کار کوي راځو ما مخکې کوډ کړی دی تاسو دلته وینئ چې د ابجیکټ کنستراکټر په واسطه سره ما یو ابجیکټ جوړ کړی دی او هغه ته می اټریبیوټ ورته اساین کړی دی چې د مثلا د بوک ته یو بل پراپرټي ور اساین کړي د سبجیکټ په نامه چې ای آی دی او هغه لیکوال څوک دی چې مثلا محمد صدیق روحي صاحب دی او همدارنګه د هغه قیمتونه ما ورته په ډاکومنت ډاټ رائټ په واسطه چیز کړی دی پرنٹ کړی دی راځو براوزر ته براوزر زه ریفریش
ریفریش کوم تاسو دلته وینئ چې هغه آبجکټ قیمتونه ماته پرنټ شو چې د کتاب نوم AI دی او لیکوال یې روحي صاحب دی. راځو د یوزر ډیفاینډ آبجکټ وکوټ ته مثلا دلته موږ فنکشن جوړ کړی ده چې مثلا موږ مخکې وایو چې موږ یوزر ډیفاینډ آبجکټ موږ کولای شو د فنکشن په واسطه په جاوا سکرپټ کې جوړ کړو. دوه دانې پراپرټیانې لري چې د this dot title او this dot author یا لیکوال په نامه دی او دوه دانې او د دې فنکشن یو کنسټرکټر ته دوه دانې پارامترونه پاسیر چې هغه عنوان دی او لیکوال دی او همدارنګه دا پارامترونه راځي و دغه فنکشن په داخل کې چې کوم پراپرټیانې دي و دغه پراپرټیانو قیمتونو په ځای کې چیز کیږي نصب کیږي او همدارنګه په لاندې حصہ کې موږ راغلیو د دغه بوک د آبجکټ څخه مو یو دانه انسټنس اخیستی دی د مای بوک په نامه او همدارنګه مو فقط هغه د مای بوک د آبجکټ هغه پراپرټیانې قیمتونه مو چیز کړي دي ورته پرینټ کړي دي. راځو د براوزر صفحې ته زه راځم صفحه ریلوډ کوم صفحه چې زه ریلوډ کوم تاسو دلته وینئ چې د بوک ټایټل مات دی او همدارنګه لیکوال څوک دی محمد. اوس راځو درېمې برخې ته مثلا موږ څنګه کولی شو چې یو آبجکټ میتھډ یا فنکشن ورساین کړو نو هغه ساده ده ډېر فقط د یو بل پراپرټي اخلو د add this dot add price په نامه او دا پراپرټي ته چې شو راساین کو فقط هغه د فنکشن نوم په لوړ سر کې موږ هغه فنکشن ته ډیفاین کوو چې د دې فنکشن وظیفه چی شته چې په دې کې یو پارامتر ته پاس کیږي د اماونت په نامه او په دې اماونت کې هغه فقط پیسې راځي او دلته یو دانه بل پراپرټي ته سیورته جوړ کړي چې یو آبجکټ چې د پرایس په نامه دی فقط قیمت دلته ذخیره کیږي خلاص او برته هغه کار مو کړی دی د نیو کیورډ په واسطه د مایک بوک په نامه یو دانه انسټنس اخیستی دی او دغه انسټنس ته مو هغه add price فنکشن ته کال کړی دی قیمت مو راساین کړی او لاندې مو د ډاکومنټ ډاټ رائټ پاسه چیش کړی دي هغه قیمتونه پرینټ کړی دي. راځو براوزر ته زه صفحه ریلوډ کوم صفحه چې ما ریلوډ کړه تاسو دلته وینئ چې د تاب ټایټل چیش دی AI دی او همدارنګه لیکوال محمد دی او همدارنګه د قیمت د کتاب بیه چې د سل یونټ دی. راځو بل برخه ته چې مثلا موږ د ویت کیورډ موږ څنګه استفاده کولای شو تر څو د کوډ د تکرار مخه ونیول شي فقط دلته مثلا موږ راځو فرق چیش دی د هغه نور فنکشن سره موږ هغه آبجکټ جوړو فنکشن جوړو د فنکشن په داخل کې پراپرټیان لیکو او د پراپرټیان په داخل کې چې مثلا موږ هر پراپرټي غواړو چې د میتود په واسطه دی هغه ته قیمت ورساین سي هغه هم دلته لیکو خو په مخ کې مونږ نه لیکل دلته فقط هغه پراپرټي لیکو هغه ویډیو چې سر مسای کو په صفر سره چې مثلا دا قیمت نه لري دا اوس پرې بای ډیفالت قیمت یې صفر دی او وروسته میتود ورساینو او اډ پرایس ته دا میتود نوم لیکل کیږي د میتود د اډ پرایس د میتود په داخل کې فقط هغه د ویت کیورډ بلاک خلاصيږي او د ویت کیورډ ورته وایم چې د لاندې سب پراپرټیان چې دي د دس کیورډ سره راغلي یا د آبجکټ لجنس دي فقط هغه د پراپرټیانو قیمتونه موږ دغه ارګومنت په واسطه ورته پاس کوو نور مشکل نشته او لاندې فقط یو دانه انسټنس اخیستی دی د بوک د آبجکټ څخه او هغه ته مو قیمتونه چیش کړی دي ورته ساین کړی. زم براوزر ریلوډ کوم تاسو وینئ چې فقط عین نس فرق نه وکي هغه د بوک ټایټل C++ دی لیکوال خان دی او قیمت یې سل یونټ. نو خدای دې وکړي چې د لیکچر څخه تاسو اعظمي استفاده کړې وي کچېرې کوم پوښتنه یا سوال تاسو کولای شئ چې د ګوګل کلاس روم یا د یوټیوب د چینل د کمنټ بار څخه استفاده وکړئ ان شاء الله تر بهترین فرصت سره زه کوشش کوم چې تاسو پوښتنو ته بهترین جوابونه ورکړم. نو نور د خدای جل جلاله څخه تاسو صحتمندي غواړم خدای مو راوساته الله مل